أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 11 آیات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. د منافقانو حال پدے آیات کے قبیحہ بیانیگی. دا منافقانو تچبار کمزور مومن مخل راغی یا دا سے بندہ کہ دا اغنب و تصیرہ او خطرہ نوا او دا غوی دا طرف بدا ویناو شلا دے منافقانو تا کہ دا سگڑ وڈ حالم جوڑ کری دی پخلی دا ایمان داوا و کارونا دا اغیارو کے دا سی ایمان روڑا لکرے صحابہ کرامو چی ایمان روڑے دی پا اخلاص باندے دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکمنا امنا دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلو تا غاڑا کیک دا پا جواب کی بدوی ویل وی دا سی ایمان روڑو لکا دے بے وقوف خلقو چی ایمان روڑے دی. یہ صحابہ کرامو تبے بے وقوف ویل دوی سردان یوشن کو دا ناپوی دی او منگ دیر اخیار او دا دنیا دا حالاتنا خواقف و باخبر خلقی او دوی دا دنیا دا حالاتنا دا وقتی تقاضونا بالکل نا خبر سادگان دی دا صحابہ کرام. نو دے منافقانو دا دے بے باک وینا تذکرہ بدے بانی او سوال پیدا کی کہ دا خلق خو منافقانو او دی خو بخپل کفر پٹاو بیا دا سے دا کفر خبر دا مسلمان پا مخ کے سنگ کولے. نو دا دے سوال جواب دا دے کہ دا خبر بدوی دا کمزور خلق مخ کے کولا یا دا اغا چا مخ کے چی دا غوی نبا سخطرا او یروتا نمحسوسی دا او کدیب بیا پیغمبر علیہ السلام تا دے خبر اظہارو کو ندیب دا دروغ و تاویلونا او بانے بے و توکل زمنگ دا مطلب نو دا کمزور خلقو مخ کی یا چاچے با ان وی دا غوی پا مخ کے بے وی
او کفرس کا خبره و پیغمبر علیہ السلام ته ورسېدله نو دوی به د سزا نه ځان بچ کو په خپل چالاکۍ. نو الله د دوی د خباثت ښکاره کړ. دې خلکو د مؤمنانو ته بې وقوفه ولې وي؟ منافقانو مؤمنانو ته بې وقوفه د دې وجې نه وي چې مؤمن په سچه په رښتیا باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګ. هر مؤمن په سچه باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګان، او چې یو ځلې به په الله او په رسول او په آخرت باندې ایمان راوړو نو بیا که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي و دا مؤمن به بل اړخ ته نه وړېده، بس په الله او په رسول باندې ایمان به و. ټوله دنیا او څه چې په دې دنیا کې وي د دې پروا به یې نه کوله. د خپل ځان، د مال، د بچو، د عزت، هر قسمه قربانۍ نه ډډه نه ده کړې. د رښتې خیال یې نه دی ساتلی، خو د پیغمبر علیه السلام خیال به یې ساته. نو دا قسمه یو مخیزی طریقې اختیارولو ته دې خلکو بې وقوفتیا وي، دا بې وقوفه دي. دا صحابه کرام دا یو مخیزی ایمان چې راوړی دی دا بې وقوفه دي. د وقتی تقاضو مطابق د وقتی مصلحتونو لاندې ژوند تېرول پکار دي، او په کوم وخت کې چې د چا د طرفه فایده په نظر راځي نو د هغوی سره د هغوی ملګرتیا او موافقت او تعلق او محبت ښکاره کول پکار دي، او د بل طرف ته هم تعلقات او رابطه ختمول نه دي پکار. هسې نه چې د بل طرف ته څه وخت کې غلبه راشي بیا به د هغوی نه فایده په طریقه اخلو. دا منافقانه انداز او دې طریقې ته به دوی هوښیارتیا، قابلیت، مصلحت بینی دا نوم به یې وله ورکو. نو الله په جواب کې وفرمیل چې دوی صحابه کرامو ته بې وقوفه او کم عقل وایي. حال دا دی حقیقت کې عمده منافقان بې وقوفه دي چې د دنیا مصلحت او غرض د دې د وجې نه د آخرت همیشه نعمتونو او فایده یې هغه پرېښودله. نو د څو ورځو زندګي خشته کول د دې لپاره همیشه زندګي ځان له تباه او برباد کړه. د مخلوق نه خو یره اختیار کړله، دې مخلوق نه بې شمېره طریقو باندې ځان بچ کول ممکن و، او د الله یره پرېښودله. حال دا چې د الله نه بچ کېدل نشته، پټېدل تی نشته دی. نو دوی د احکم الحاکمین سره مخالفت او دشمنی کوي. نو دا طریقه اختیارول عمده بې وقوفتیا ده. نو دوی په خپله باندې بې وقوفه دي او صحابه کرامو ته بې وقوف وي. الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون. الله وی دوی بې وقوفه دي، دوی په خپله بے وقوفه دي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، چې کله د منافقانو ته ویلی شي چې تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه څنګه چې د نورو خلکو ایمان راوړی دی. نو په دې آیات کې دا لفظ د ناس نه مراد په اتفاق د مفسرینو صحابه کرام دي. ناس نه مراد څوک؟ صحابه کرام. همدا صحابه کرامو چې د قرآن د نازلېدو په وخت کې دوی موجودو او ایمان یې راوړلی. نو الله فرمایي چې داسې ایمان به راوړې لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړې، نو علی به ته کامیابې. د الله په نزد ایمان هم هغه معتبر دی کم چې د صحابه کرامو د ایمان په شان وي. په کومو څیزونو کې او په کم کیفیت سره چې د هغوی ایمانو
دغه رنګ چې نورو ایمان وي نو ایمان به ورته ویلی شي، او که د هغې نه پکې فرق و نو دغه ایمان ته ایمان نشي ویلی، دا منظور نه دی. نو د صحابه کرامو ایمان یو کسوټي شوه چې په دې باندې به د ټول امت ایمان معلومولی شي، چې په دې کسوټۍ صحیح وي هغه به شرعن ایمان وي، او دغه شان ایمان اختیارونکي ته به مؤمن ویلی شي، او د دې نه خلاف هیڅ قسمه عقیده عمل اگر که په ظاهر کې ډېر ښه په نظر راځي او ډېر په نیک نیتۍ باندې وکړی شي، خو د الله په نزد معتبر نه دی. او د دې بیان هم د دې سورۃ بقره 137 نمبر آیات کې راغلی دی، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابه کرامو ته الله فرمایي که چېرې دوی ایمان راوړي په هغه شان باندې چې تاسو ایمان راوړئ، صحابه کرامو ته وي نو دوی به په نیغه لار باندې وي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، که چېرې دا عام خلک ای صحابه ستاسو په شان ایمان راوړي فقد اهتدوا، دی به په هدایت وي. نو د صحابه کرامو ایمان کسوټي شوله. کسوټي څه ته وایي؟ د زرګرانو سره یو څیز وي نو په هغې باندې دا سره زر معلوموي چې دا سوچه اصلي سره زر دي او که څه کوټ بنګار پکې ګډ دی، ګډون پکې شته او که نشته دی. نو اصلي او دیسي معلومولو دپاره چې کوم څیز استعمالیږي هغې ته کسوټي وایي. نو اوس د صحابه کرامو ایمان د قیامت پورې راتلونکي خلکو د ایمان کسوټي ده چې د صحابه کرامو د ایمان په شان ایمان وي نو دا ایمان خدای ته منظور، او چې د هغوی د ایمان په شان ایمان نی نو د ایمان د سنبال که دا نامنظور. نو د دې وضاحت نه د هغې ټولو باطلو فرقو د ایمان خلل او نقصان واضح شو چې د ایمان دعوه خو کوي خو د حقیقت د ایمان نه خالی تش زبانی دعوی سره ایمان په دې څوک مسلمانېږي نه. او کنی دا زبانی د ایمان دعوه خو مشرکانم کوله، یهودیانم کوله، عیسایانم کوله، د هر زمانې زندیقانو ملحدانم کوله، منافقانم کوله. نو د دې ټولو ایمان به بیا معتبر وي. نو حقیقت کې د هغوی ایمان د صحابه کرامو د ایمان په شان نو، دی وجه نه الله وی دا مؤمنان نه دي. موجوده وخت کې چې په دین مین کم خلک وي، په اسلام مین د سر او مال قربانی کولو والا مؤمنان دي، موجوده وخت کې خلک هغوی ته ناپویه وي، کم عقل ورته وي، بې وقوفه ورته وي، تنگ نظره ورته وي، کم ظرفه ورته وي. حال دا چې دا خلک هوښیار دي، عقیده، نظریه، عمل کلک او مضبوط لري، او د الله د خوشحالولو په مقابله کې د هیڅ چا مخلوق د ناراضتیا او د خفګان پروا نه کوي. دقه ښکلي مؤمنان دي. اگر چې دا لیونیان به دي ته بې وقوف او کم ظرف او کم نظر او تنگ نظر وي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہر کله چې دوی ته وویلی شي، منافقانو ته وویلی شي آمنو ایمان راوړئ، کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو خلکو ایمان راوړی، صحابه کرامو ایمان راوړی. قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، قالوا وای دوی انؤمنو آیا من ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې د بے وقوف خلکو ایمان راوړی. الا خبردار انهم هم السفهاء، بیشک دوی بے وقوف دی، ولکن لا يعلمون، لیکن دوی پوهیږي نه.
صحابه کرامو باندې چې کم خلق اعتراض کوي یا کړی دی یا بیا به کوي د هغوی په باره کې قرآن فیصله کړه دقه خلق بې وقوف دي چې څوک په صحابي باندې اعتراض کوي فلانی صحابي نه دا کوتاهي شوی دی او فلانی صحابي نه دا کوتاهي شوی دی نو دغه خلق قرآن ویلي چې دوی په خپله بې وقوف دي صحابه کرام معیار حق د ټول امت دپاره تر قیامته خلکو دپاره کسوټي او دوی ته چې څوک بد وی داخله دي رزیل چاته وی سفیان ثوری رحمت الله علیه وی رزیل هغه چاته وی چې خپل دین خرج کی او خپل دنیا پې جوړه کی دې ته رزیل وی د ټولو نه زیات رزیل چې عربی کې ورته ارذل وی دا څوک دی وی ارذل هغه کس دی چې خپل دین خرج کی او پردی دنیا پې جوړه کی د بل چا دنیا پې جوړه کی وی دې ته ارذل وی دا د ټولو نه غټ رزیل دی او امام مالک صاحب نه تپوسه شو وی رزیل څوک دی وی څوک چې سلف او صالحینو ته بد رد وی دا رزیلان دي سلف صالحین صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دا زمنګ مشران بزرگان اوس دا خلق د دوی په ذریعه باندې دین منګ ته را رسېدلی دا زمنګ د دین استادان دي اوس دوی پسې چې څوک بدې ردې خبرې کوي وی دا رزیلان دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ دے آیاتونو کې دو آیاتونو کې د منافقانو یو بل خراب عادت او خیال بیانېږي او په دې خراب عادت باندې د الله د طرف نه سزا ورکول هم ذکر دي دا منافقانو دا یو خراب عادتو چې دوی به د پیغمبر علیه السلام او د مخوریزو مؤمنانو په مخ کې دا دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو او چې کله به د خپلو مشرانو او د شیطان مزاج سردارانو په مخ کې ودرېدل د هغوی سره بیا ځان له مجلسونو کې هغوی ته به دا یقین ورکو چې موږ ستاسو سره یو او ستاسو متعلقین هم ستاسو موریدان او د مؤمنانو په مخ کې چې موږ د ایمان دعوه کوو نو دا خو هغې پورې موږ ټوکې کوو هغه خپلو مشرانو ته به یې وایي موږ ستاسو ملګري یو نو که هغوی ورته تا چې بله ورځ د فلاني صحابي سره ولاړې تا او ته آمنا آمنا وي څنګه زما ملګري هغه ساده خلک دي دا صحابه کرام ساده دي دا خو پورې ما څه ټوکې کولې اسه آمنا آمنا مې ورته وی هغې ساده م را باندې یقین وکړو ما ایمان نه دی راوړی زه خو د هغه ملګری نه یم ستا ملګری ما او په دې آمنا موږ په دې مؤمنانو پورې ټوکې او خندا کوله ځکه چې دا ډېر ساده خلک دي چې کله موږ د ایمان دعوه ښکاره کړله تش په خولې دعوه م وکړله نو موږ د دې مؤمنانو د ضرر او د تکلیف نه پې ځان بچ کړو او بیا هغوی ته چې کوم د اسلام په وجه انعامات ملاویږي د دنیا فایدې هغې کې ورسره موږ شریک شو مال غنیمت راشي چې کله مؤمنانو له ورکوي نو موږ له هم پکې څه راکړي دا خو موږ داسې گپ شپ لګو ټوکې م کولې هغوی سره م کلي ولسو غمخادي جوړه ده او بل په دې چل باندې خو موږ د دغه سادهګانو پټ پټ رازونه معلومو او تاسو لی راوړو دې غټو شیطانانو ته دا خبرې کوي فایدې ته اخلو نو په دې خبرو باندې موږ مؤمنانو پورې ټوکه او خندا کوله تش په خولې ایمان راوړی دی او فایدې ته ډېرې اخلو
نو د دوی د دې وینا په جواب کې الله فرمایي چې دوی مؤمنانو پورې چې کومې ټوکې کړي دي د دې ټوکو سزا به ورکوم. الله به دوی پورې ټوکې وکړي، یعنې د ټوکو سزا به ورکړي. الله مؤمنانو ته حکم کړی چې منافقانو سره د مسلمانانو په شان معامله کوي، د دوی جان مال ته نقصان مه رسوي. نو د دې نه د منافقانو د خپل بې وقفتیا په وجه دا خیال وکړو چې د ایمان راوړلو په وجه چې مؤمنانو ته کم فیدې حاصلېږي هغه موږ ته صرف د ژبې په سر په ایمان باندې ملو شولې. نو په دې وجه دوی بالکل مطمئن شو. حال دا دی چې انجام د دې خبرې ډېر سخت مصیبت دی، نو دوی د خپل انجام نه ناخبري نو دوکه شو او ټوکې ورپورې وشوې. د دې انجام خراب و. نو اوس انصاف وکړه چې په حقیقت کې مسخرې مسلمانانو پورې شوې که منافقانو پورې. دقه شانتې دوی ته په دنیا کې مهلت او جرم پوره کولو دپاره وخت ورکړی شو، او چې کله دوی په کفر کې کامل شي، جرم یې سنګین شي، هغه وخت کې به یکدم دوی ونیوي شي، سزا به ورکړی شي. نو دا معامله د دوی د استهزاء په مقابله کې ده. د دې وجې نه دوی ته هم استهزاء وویلې شوه. دوی مؤمنانو پورې ټوکې کوي، نو دا سزا د ټوکو په بدل ټوکې ورته وویلې شوې. او دا مطلب کېږي چې دوی خو په دنیا کې مؤمنانو پورې ټوکې وکړې، خو د قیامت په ورځ باندې چې په پولیس ورات خلک پورې وځي، نو دا مؤمنان چې دوی سره به یو نور وي، په پولیس ورات باندې په رڼا به پورې وځي. نو چې پولیس ورات ته دا مؤمنان ورسم شي، نو دا منافقان به ورپسې شي. نو څنګه چې منافقانو په دنیا کې مؤمنانو پسې قدم اخیسته او د دنیا په کلي ولس کې شریکو او په غنیمتونو وغیره کې شریکو، نو دقه شانته په آخرت کې په دې مؤمنانو پسې به دا منافقان روان شي. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. د قیامت پر ورځ به منافقان سړي منافقان ښځې مؤمنانو ته ووایي انظرونا لږ انتظار راته وکړئ نقتبس من نورکم، چې ستاسو د دې نور او د رڼا نه لږ رڼا موږ هم حاصله کړو. نو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. دې ته وایي واپس شئ، شاته وګرځئ او هلته رڼا وګورئ، هلته طلب کړئ. نو دا منافقان به شاته وګوري، رڼا حاصلولو لپاره به شاته وګوري، او چې شاته یې وکتل نو فضرب بینهم بسور له باب. ناګانه یو دیوال به په منځ کې واقع شي او په هغې کې به دروازې، باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. د هغې دروازې دننه طرف ته رحمتونه د مؤمنان پې ورپورې وتل او بهر طرف ته عذاب دی، منافقان پکې پاتې شو. د دقه وخت کې دا منافقان تیاره کې پاتې شو. ینادونهم الم نکم معکم. منافقان به چغ کړي مؤمنانو ولې من تاسو سره په دنیا کې ملګري نو؟ هغوی ورته وایي قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الاماني حتى جاء امر الله وغرکم بالله الغرور. او وی تاسو خو من سره وې، خو تاسو ځانونه په فتنه کې اچولي وو. شیطان دوکه کړی وی ځای ورک شئ. نو ګور دی پورې دقه دی کې ټوکې وکړې شوې، شاته وکتل مؤمنان پورې وتل او دی ته وایي چې دا د دنیا معامله خو نه ده چې په دنیا کې به تا ماته چې آمن او ما به په مال غنیمت کې ځان سره شریک کړي. دا آخرت دی او دې دی کې تا ته د خپل دنیایي ټوکو سزا ملو شوله. نو دا سزا په شکل د ټوکو کې ملو شوله. یو بله طریقه به هم ورسره کېږي په قیامت کې، هغه دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دوی لپاره د جنت یو دروازه پرانیستی شي. د منافقانو ته د جنت یو دروازه کلو شوله.
نو دوی به ورمنډي کې هغه دروازې ته د جنت دروازې ته چې اوس به داخل شو ورته او ناګانه دروازه به بند شي دقسې خړې سترګې واپس دوزخ ته به مخ شي او دیکې به ورکي په دیکو دیکو بیا دوزخ ته راولي نو دا به پورې ټوکې وکړي چې راځه جنت ته خو چې ورنږدې شو دیکې ورکوي زه روغ شه دې خوا مه راځه ټوکې ورپورې وشولې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې ملاقات شي دا منافقان الذين آمنوا دا هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی قالوا آمنا نو دوی ورته تشپخلی وی موږ ایمان راوړی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې مضبوط طاقت والا مؤمنانو سره یو ځای شي لکه عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې مخکې شو مخامخ بشو لاس پنامه به ولاړو او د لرې نه به یې ورته سلامونه کول ابو بکر صدیق سره مخامخ شو د لرې نه به یې سلام کو آمنا آمنا علی رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ شو د پیغمبر علیه السلام د ترزویا د پیغمبر علیه السلام زما السلام علیکم او زه خو ستا په شانتې یم او ستا ملګری ګوره سم شه پیژنم دی نو داسې کره ملګرو سره چې به ملو شو وی به آمنا من ایمان راوړی دی واذا خلوا الی شیاطینهم هر کله چې دوی به ملګري شو د خپلو شیطانانو سره د شیطان څه معنی ده وی دا شیطان د شطنه نه چې مشتق شي نو په معنی د لرېوالي دی وی عرب وی بیر شطون بعید العمق جور کوي یعنی ډیر جور کوي فاصله پکې ډیره ده نو دا شیطان چې دی دته شیطان ځکه وی چې دی په شر کې ډیر زیات لرې تللی دی د خیر نه ډیر لرې دی نو ځکه ورته شیطان وی او یا د دې په معنی د باطل کېدو په معنی د هلاکېدو دی په معنی د سوځېدو دی او دا نون پکې زیاتی دی نو شیطان هر سرکشه ته ویلی شي که د جناتو نه وي او که د انسانانو نه وي شیطان یو د جناتو نه دی د پیریانو نه دی دا ابلیس چې آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې خدای د خپل درباره شړلی دی د ده نوم شیطان دی نو دا شیطان دی د کم قوم نه دی دا الله قرآن وی کان من الجن ففسقه دی د جناتو نو فسق او نافرمانی وکړله شیطان شو نو یو د جناتو د پیریانو نه دی او دویم چې دی نو دا د انسانانو نه شیطان وي په انسانانو کې چې بد کردار او خراب وي هم شیطان دی الله فرمائی کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن هر پیغمبر د پاره من ګرځولی دي شیطانان د انسانانو نه او د پیریانو نه او من الجنة والناس دا وسواس شیطان من الجنة د جناتو نه دی والناس او د انسانانو نه دی دلته تینا مراد د منافقانو اغا شیطان صفت انسانان مشران شیطان صفت انسانان مشران دا تینا مراد دی انسان نما شیطان انسان پشانتی وی شکل د انسان کاری ددن ټول شیطانی نو دین مراد اغا شیطان صفتا انسانان مشران دی چې دوی به د کفر او د خرابو کارونو تلقین یو بل ته ورکوي وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
هر کله چې به دوی خپلو شیطانانو سره یوځای شو، خپلو مشرانو سره به یوځای شو، قالو انا معکم، نو ویل به دوی منګه ستاسو ملګري یو، انما نحن مستهزئون، بېشکه منګ په مؤمنانو پورې استهزا او خندا کوله. الله یستهزئ بهم، الله به سزا د ټوقو ورکي دوی ته، الله به ټوقې وکي، یعنې سزا د ټوقو به ورکي. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، الله مهلت ورکړي دی دوی ته. ویمدهم، الله مهلت ورکړي دوی ته، فی طغیانهم په سرکشیو د دوی کې، یعمهون سرګردان به وي، دی به په خپله سرکشۍ کې حیران پریشان سرګردان به وي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه خلق دي چې وای غشتله گمراهی بالهدى په بدل د هدایت. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه خلق دي، دا منافقان، وای غشتله الضلالة گمراهی بالهدى په بدل د هدایت. فما ربحت تجارتهم، پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارت د دوی. وما كانوا مهتدين، او ندی دوی لار مندن کے حق طرف تا. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دوی گمراهی واغشتا په بدل د هدایت. هدایت دوی سره کم دی چې هغه ورکو، گمراهی په واغشتله. حدیث کې راغلی دی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے پا فطرت اسلامی باندې پیدا شي، هغه پیدایشی اسلام دوی سره وو. بیا رستو ماحول غیر چاپیره ګندو، نو د ګنده ماحول په وجه دوی ګنده شو، هغه هدایت یې ورک او گمراهی پې واغشتله. دې آیات کې د منافقانو د دې حالت ذکر دی چې دوی اسلام د نږدې نه کتلی او خوند مزه اغشتې وه، او کفر کې مخکې نه مبتلا و. نو بیا د کفر او اسلام د دواړو کتلو نه رستو دوی د خپل دنیایي ذلیله اغراضو د خاطره د اسلام په مقابله کې کفر غوره کړ او په کفر باندې رضامن شو او د زړه نه اسلام غوره نه کړ. د دوی دې عمل ته قرآن مجید د تجارت نوم ورکړ چې دې خلکو تجارت وکړو، او دې وښوله چې دې خلکو ته د تجارت چلم نه ورځي، ځکه چې دوی بهترین او قیمتي شیز اسلام هغه ورکړ او ردی او د ضرر نه ډک شیز کفر یې واغشته. دی خو په تجارت هم نه پوهېږي، او دا کار یې د فایدې او د ګټې په غرض باندې کړی دی چې په دې کې به زموږ ګټه وشي. خو دوی د دې عمل نه دنیا کې هیڅ فایده حاصله نه کړه، ځکه چې الله پاک په خپل کتاب کې د دوی په دې احوالو ټول خلک خبردار کړل چې دا منافقان دي او چل ول کوي، او دوی یې په دنیا کې رسوا خوار او ذلیل کړل، د دنیا کې ګټه ونه شوه او نه په آخرت کې د دوی دې عمل څه فایده وکړله، ځکه چې په آخرت کې هغه ایمان به فایده رسوي کم د صحابه کرامو د ایمان په شان، په ظاهر او په باطن، په خولې او په زړه دواړو برابر ایمانی، هغه ایمان به فایده رسوي. او د دوی دا ایمان خو په خولې دی په زړه نه دی، دوی ګټه ونه کړله، تاوان یې وکړو. نو اصل سرمایه یې بایلله او چې د ګټې تمه کې نه هغه ګټه هم ورسره لاړه، همیشه دپاره تاوان شو. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
دا اغا خلق دی دا منافقان کہ وی غشتل گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت فما ربحت تجارتهم پس حس گٹا اونکڑلا تجارت دوی یہ سودا گریت گٹا اونکڑلا وما کانو محتدین او نو دوی ہدایت مندن کے حق طرفتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.